هارون الرشید بادشاہ او ښکار ته وته چې ښکار یې وکنو ښکار خو پیژنې ټول پیژنې ځکه چې زمونږ د پاکستان دا ټول افسران د جمعې په ورځ ښکار کوي ضیاء الحق صاحب هم هغه ورځ را روانو کوارټ ته ښکار کولو دپاره هسې زما اړه کې راله چې د جمعې په ورځ ښکارونه کول د بیغمه زړه کاری او د اوزګار زړه کاری غمزده زړه چې دی ښکارونه نه کوي تفریح او سیلونه نه کوي غمزده زړه چې دی پردی روټی او پردی فنکشنونه نه اټینډ کوي د چا چې زوی مړي او هغه ته ته په درېیمه ورځ ووایې چې راځه روټی مې درته کړې ده او ډېر خلک مې راغوښتي دي لار به شي درته د چا چې زوی مړي یا د چا ښځه مړی یا د چا پلار مړي یا د چا مور مړی یا د چا رور مړی نو غمزده سړی ته به ته ووایې چې راځه ما تا ته روټی کړې یا دا زما واده دی دا کارډ مې درته راوړو روټی ته راشه غمزده زړه به داسې نو هسې ما ته دا شعر خولې ته راغی چې یو عاشق خپلې معشوقې ته وی چې ته په بستر د بېغمۍ کوې خوبونه او زما په مخ کې اوښې لارې جوړې ته څه پوهې زما د درد نه د بېغمۍ په بستر باندې ودی او زما په مخ کې اوښو ولې جوړې بار تقدیر زمونږ ملک داسې دی خلق داسې دي بلا ورپسې چې څه کېږي به کېږي نو هارون الرشید بادشاہ ښکار وکړ ښکار یې چې څه وخت کې خوړو نو یو کارغه راغی او د هارون الرشید د بادشاہ د مخې نه یې غوښه وتښتوله چې غوښه یې وتښتوله نو دته خو ډېره سخته غوسه ورغله چې کارغه څنګه دا جرأت وکړو چې زما د مخې نه یې غوښه وتښتوله نو پاس سور شو کارغه پسې منډې اوس کارغه په هوا روان دی او دا خوار شوی لاندې ورپسې منډې چې دې منډې وای ورپسې صاحبه وزیرانم منډې وای ځکه چې بادشاہ په منډه شي او دلته زمونږ په دې صوبه سرحد کې چې گورنر صاحب په منډه شي یا وزیر اعلی صاحب په منډه شي د لاندې وزیران به ټینګ شي دی به د هغې نه مخکې منډې وایي چاله څه شرمېدلی قوم دی او څه شرمېدلی ملک د یو بادشاہ کور ته د دوبي ښځه راله جړلې نو ډېرې جړل نو د بادشاہ ښځې ته پوښتنه وکړه چې ولې جاړې ویلې لنډی مړ دی نو د بادشاہ ښځه اوس دا تپوس نه کوي چې لنډی څوک دی خو د بادشاہ ښځه هم په جړا شوه چې بادشاہ کور ته راغی ښځې ته ولې جاړې ویلې لنډی مړ دی نو بادشاہ مس پختنه نه کی هم په جړا
دربار تراغه سبا کابینه میټینګ لګیدل. اول خو په دې کلو ملو کې چې دا تاسو سیږي د شرمېدلی قوم ته وایي چې دا صوبایي اسمبلی چې شروع تاسو ورته بار په دې سرک ولاړ سلې ته خدایم په شرمونو شرم. اول خو دې اسمبلی ته وګوره چې دا ناس پکې سو چرته په خبره پوي او بیا تاسو ورته بار په سرک ولاړی چې اسمبلی شروع ده پولیس هم ولاړ دی او تاسو هم ولاړ دي چې اوس به پلانې وزیر روزي او مانه به د سرو زرو مولې جوړي. یعنی پرون تیرې دم په لار یو قسم غصه را دا خلک ولاړ ډرایور ته مې لګ نوش هلکه سلا ولا ویجی اسمبلی شروع ده. نو ما اسمبلی دی کپر اخرى نو تسکی وزورک شکل غل راوالی اخری شرمیدلو خود دی وزیرانو تمو دری گئی او نو اللہ کا صدر که ورکی دو کسو لے ورکی یہ فوجیانو لورکی یہ مولیانو لورکی چانه چی یرا کیگی چی دارا پسی کیگی تاسو له والله که تورې خاورې ده تورې خاورې نو سله ولاړ یې نو بادشاہ اوس دا پوښتنه نه کوي چې لنډی څوک دی هم په جړا چې اسمبلی ته راغی قائد ایوان هم بادشاہ چې جاړي صاحب ورسره میا اقبال هم په جړا شو. ولی بادشاہ جان چل څه شوی دی بادشاہ ته ویجی لانډه مړه ټوله کابینه په جړا یو پکې چرته د خدای کمقل او خيار غوندي او هغه وی سیب دا لانډه دې څوک مړ دی بادشاہ خبر نیم خو چې کور ته لاړم خزې می جړل چې لنډه مړ دی بس زم په جړا ویجی لکه پته هو کوي چې کور ته راغی خزې ته وی چې خزې د لنډه څوک دی ویل خبره نیم د دوبي خزه راغلی واغې وی چې لنډه مړ دی جړلې زم په جړا چې د دوبي خزه راغوخته چې کور دی وران شټوله باچې په جړا د لنډه څوک دی هغه وی لنډه زما د میړې او خرو لنډه غوندې خرو نو دوبي ګاټ لبه پجامې وړې راوړې امرو نو زمونږ د رزق معاملې خراب شي ونه ما زکه چې پته ولګي دا خرب قسم په خدای دې که په پاکستان کې د دوبیګار د خر عمر جړام د انسان په مرګ باندې شتا د دوبیګار خر مړو ټوله بادشاہي په جړېدا نن په پاکستان کې د پاکستان بچی په بمونو کباب شي او د پاکستان حکمران طبقه چدا لکونه روپے په یو ښکار باندې خرج کیږي ښکارونه تروا تاسو مونږ د داسې ملک اوس مونږ به کم سینا محمود غزنوی پیدا کوو یا با کم سینا حضرت عمر پیدا کوو یا با ابو بکر صدیق پیدا کوو یا با عثمان ذوالنورین پیدا کوو یا با حضرت علی پیدا کوو کم سینا او دغه قوم نه وي چې څنګه مایوي اسي جاي څنګه قوم ده داسې په حکمران راځي د مسلمان په کور کې چې مړې وشي ابد هر مسلمان د کور مړې وي او د هر مسلمان رب په دردي نن ستا په ملک هغه نشته. نو عزیزانو عرض میں دا کولو چې قرآن کریم
د خدای کلام او جبريل دا هغه ملائکه ده هغه سیکشن افسر یو تپوس مان داو کو چی جی استغفر الله چې کارغه پسې هارون الرشید اسمنډي وای نو کارغه دی یو غرن هغه غاړه واوره چې واوره نو هارون الرشید هم ورپسې دی او دا وزیران هم ورپسې د غرن هغه غاړه سګوري چې یو سړی دی په صادر او په پټکی د لاس او پیدا سے شاته تړلی دي او په ډاډه پروت دی د کارغه هغه واخه یوړو هغه سړی له په خله کې ورکړ چې دوی ورنږدې شو نو کارغه والوت اسړی نه تپوس کوي چل کدا څه چل دې سوک وې صاحب سوداګرم پلار روانم غلو شو کول غلو شو کول اور سیرا نواغستاو په پټکی او صادره او تړل مودلې داسې پر هغه غلام خو پیسې دی واغسته سړی خو مرنه بیګاره ته چاوي دلته د دریو کالو ماشومه چالاله کړی دا په بوجای کې اچولې دا او دا کور مخه ته ورته ورزو کمل کې چې د ظلم دا انتها نو د درې کالو ماشومه څه ظلم کړي حد د ظلم بالکل هغه انتها شي انداز به ونه لګول انداز دمینه چې مورې په ګډه کړی نکاح سچ هغه پولاویم ډیره جمعرات یو سړی وې تا ویلی چې چا وريجي خورې دي مال لاس مرا کوي مالځي بیان وې چې دغه ودونه وريجي چا خورې دي چې مال لاس رانه دا د سړی د زامنو ودونه دا د سړی زامن د لور واده به په کور زیبه دغه لګی دا هغه لړای د لور واده نو پختوم درنه وته د کورم د میردین جمعات یعنی دنیا د خیر جراشی د مالور بوزي لور واده دی خو چې چاته پته مونږ لګي الګ غلی غوندې راشي او بوزي بس خلاصه کو وہی پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو لور واده دې چاته پته مونږ نه کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا اوس دا د عشق سره تعلق لري چې د سړی په زړه کې د خدای او داغه د رسول داسې مینه لکه دی وی کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو او یا رسول اللہ ستا د غم از غیم پزړ کې ننوته دی سو پویم نه دی او از غی خو نری غوندې شه دی چاته پته نه لګي او په درد کې کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو دا زما د زړه نستا د غم از غید سے او باسه چې جگر ته مم پتو نه لګي او سجده کې خدای ته نو څنګه بکې
چې په سجده پریوځي نو څه تصور وکړي اهدنا الصراط المستقیم وکړ څه تصور وکړي سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے سر ٹٹول دا اللہ نہ سوا بل چاہتا جائز نہیں نو سر خو بد خدای ته پزمکې خې لیکن دل مصطفیٰ کے واسطے اس جبا تاسو د پاره دا جبا سره دی زباں حق نے سنائے مصطفیٰ کے واسطے پدې جبا بګوره بل څوک نه یاد سوا زما د محبوب نه دا چاوی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہ او دا غټول ملائکه څه چل کوي یصلون علی النبی درود وی په جناب محمد رسول الله باندې الله پخپلا سرد ټول ملائکه اوس ملائکه څومره دي دا د خدای نه سوا بل چاته پته نشته کربها قدمها عربها ټول شمارونه چې ختم شنو الته د ملائکه ابتدا شروع ټول شمارونه چې ختم شي الته د ملائکه ابتدا شروع نو ان الله وملائکته سمر ملائکه یصلون علی النبی اس چلو کوي تاسو یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو صلوا علیہ وسلموا تسلیما تاسو کی ضرورت ہے خدای وای زم دا کار کوم او تاسو هم کوي نو چې الله وای زو زما ملائکی کار کم کار کی هغه تاسو هم کوي او تاسو هغه نه کوي نو په دې صراط المستقیم یی او درود بوای کم درود مولانا مدنی رحمت الله علیه بوي داغه دا درود اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت عدد ما في علمك